الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. سامعين محترم، لفظی ترجمه او ورسره مختصر تشریح. په دې رکوع کې تفصیل د نعمتونو بیانې الٰه العالمین بنی اسرائیل ته. یا بنی اسرائیل، اے اولاد د یعقوب علیہ السلام، اذکروا یاد کئ نعمتي نعمتونه زما، التي هغه نعمتونه انعمتو چې ما انعام کړي علیکم په تاسو باندې، وأني يقينا ما فضلتكم غرکړی وای تاسو، یعنی فضلت آبائکما غرکړی مو نیکونه ستاسو علی العالمین ای عالمیه فی زمانکما په عالم د زمانې خپل کې تاسو ډیر بهترین امت یا. خو ربیع ابن انس او امام قتاده رحمه الله او مجاهد صاحب ویا په دغه زمانه کې په ټولو امتونو کې زمونږ بهترین امت ته وی زکه چې رب کریم فرمای کنتم یی تاسو خیر امت غره امتا. نو په عالم د زمانه کې بری تعالی دې ته بهتري ورکړې وه چې بادشاهیانې ورکړې وې بما اوتو من الملک والرسل والکتب. رسول په دې کې لېږلي کتابونه یې ورکړي، علما پکې ډېر وو. نو واتقوا خافوا ویریږئ یوما د هغې ورځې نه لا تجزی مانا چې نشي پوره کولی، لا تقضي لا تجزی په معنا د لا تقضي چې نه بشي پوره کولی فيه په دغه ورځ کې، فيه مقدر دی پټ دی، یعنی په دغه ورځ د قیامت کې. نفس یو نفس چې نفس مؤمنه دی عن نفس د بل نفس نه، یعنی نفس کافرنا شیئا سشي لره ولا يقبل نبشي قبل ولا منها دغي نفس كافرنا شفاعة سفارشا ولا يؤخذ نبشي اغستله منها دغي نفس كافرنا عدل فديا ولا هم ينصرون ونبددي مدد وکړي عدل فديا، یعنی په جرمانه کې چې سور کې وزان خلاص کې دسي بنئ. ولا هم ينصرون نبددي مدد وکړي، یعنی نفس کافره د پاره شفاعت نشتا او نفس مؤمنه د پاره خو الا باذنه شته په اذن د باری تعالی. لکه رب کریم فرمای من ذا الذي يشفع عنده سوق دی هغه ذات چې شفاعتو کې سفارشو کې عنده پنیز د باری تعالی هیڅ سوق ذات نشته الا باذنه مگر په اذن د باری تعالی په اجازت د باری تعالی شفاعت شته. داسې ډېر آیاتونه دي. اول نعمت ذکر کوي الٰه العالمین دی بنی اسرائیل ته نجات د فرعون نه، چې اولاد د یعقوب علیه السلام ما تاسو ته نجات درکو د فرعونیانو نه. فرعون خوب ولیدو، خوب کې ولیده چې د مصر نه ګیر چاپېره د اور تاو شو او ټول قبطیان یې وسوځول او بني اسرائیل پکې بد شو. کاهنان راوختلو دا خوب ورته بیان کا. نو د کاهنانو فرعون ته ویل چې بني اسرائیلو کې به یو بچی پیدا کیږي، دا غیل د لاسه به ستا زوال وي، ستا بادشاهي به ختمیږي، دا ستا دبدبه به ختمیږي. نو فرعون رزیله ډر وکړو چې بني اسرائیلو کې هلک پیدا کیږي نو هغه به قتلویا، او که ماشومه جنکې پیدا کیږي نو مې قتلویا. پر روایاتو کې راځي چې 12,000 صبینا قتل کړل 12,000 ماشومانا فی طلب موسی په طلب د موسی علیہ السلام. بل روایت کې راځي چې وهب سے وی بلغنی انه ذبح فی طلب موسی 90,000.
90 زره هلاکان 90 زره هلاکانې هلاک کا. نو هغې ته اشاره کوي بری تعالی دی بني اسرائیلو ته وایي چې مونږ تاسو ته نجات درکو د فرعون نه. وإذ او یاد کړئ هغه وخت نجیناکم چې نجات درکړو مونږ تاسو ته من آل فرعون د تابعدارو د فرعون نه. یسومونکم رب کریم فرمایي چې رسول به تاسو ته سوء العذاب بد عذاب اشد العذاب. سوء العذاب من اشد العذاب سخت عذاب. یذبحون ذبح کول به ابناکم زامن ستاسو ویستحیون او ژوندي به پرېښودل نساکم لوڼه ستاسو. رب کریم فرمایي وفي ذلکم په دغه کار کې ستاسو بلاء ازمیښتو یو امتحان من ربکم د جانب د رب ستاسو نه عظیم لوی. اوس الہ العالمین دویم نعمت ذکر کوي د بني اسرائیلو ته وروسته د نجات د فرعون نه چې تاسو ووتلی موسی علیه السلام سره او فرعون در پسې نو د بحر مو درته وشلولو په دې کې مو درته لارې جوړ کړې دا بل نعمت. وإذ او یاد کړئ هغه وخت فرقنا چې جدا کړو مونږه بکم تاسو لرا البحر بحر فانجیناکم پس نجات درکړو مونږ تاسو ته مو نجات درکړو. کله چې فرعون بحر ته ورسېدو دی پسې و چې وی کتل بحر کې خو لارې جوړې شوې دي. فرعون خپل قوم ته وی بحر ته وګورئ که نه زما د هیبت د وجې نه جدا شوې دی او لارې پکې جوړې شوې دي. نو ورکې دی دننه شو سره د قومه. رب کریم فرمایي واغرقنا غرق کړو مونږ آل فرعون تابعدار د فرعون وانتم او حال دا د تاسو چې تنظرون قتل دی فرعونیانو ته الى اهلاکهم هلاکت د دې ته بني اسرائیلو. دریم نعمت ذکر کوي الہ العالمین چې موسی علیه السلام نه مونږ واده واغسته د 40 ورځو. کله چې دی امن کې شو دا بني اسرائیل د خپل دشمن نه داخل شو مصر ته او دی سره کتاب او شریعت نو رب کریم د موسی علیه السلام نه د 40 شپو واده واغسته چې موسی علیه السلام باندې تورات نازل کی. موسی علیه السلام خپل قوم ته ویل چې زما او تاسو تراتلکم په یو کتاب باندې یعنی 30 من ذی القعده دیش ورځې د ذی القعده وي و 10 من ذی الحجه او لس ورځې د ذی الحجه وي. کله چې دا فرعونیان هلاک شوي وو نو د فرعونیانو نه غنیمت کې ډېر سره پاتې شوي وو. دي نصره نیولي وو په غنیمت کې. سامري دي کې زرګرو. امام قتاده رحم الله کان منافقا دا منافق اظهر الاسلام اس اسلام ظاهر کړو. وکانه من قوم يعبدون البقره و د داسې قوم نه چې عبادت به د سخي کولو. نو دې سامري د دې سرو زرو نس سخه جوړ کو د سرو زرو او د جبرائیل علیه السلام اسد لیدل او چې کله به قدم اخودو نو غزه به شین کېدو. نو دویل یاره دی کې خو څه کمال شته. د هغې د قدم د لاندې نه یو موټی خاوره راغستې وه چې سخه جوړ کو نو هغې کې واچوله. نو هغې نه اوازونه پیدا شو. نو سامري ورته ویم قوم د موسی علیه السلام ته وی هذا الهکم و اله موسی فنسی. دا د اله ستاسو خدای ستاسو او خدای د موسی علیه السلام فترکه هاونا دلته پرېښی دی وخرج یطلبه هغه وتی دی طلب کوي د نو ټول بعضې پکې ګمراه کړه د اسخي عبادت یې شروع کړه. رب کریم هغه نعمت ذکر کوي چې بیا موږ تاسو ته عفو وکړه. وإذ او یاد کړئ هغه وخت وعدنا چې واده واغسته مونږه موسی علیه السلام نه 40 لیلة د 40 شپو ثم بیا اتخذتم ونیولو تاسو العجل سخي لره الهن په الوهیت باندې یعنی د سخي عبادت نو شروع کو من بعده رسته د موسی علیه السلام نه. وانتم والدا دې چې وای تاسو ظالمون ظلم کوونکي په ځانونو خپلو باندې. ثم بیا عفونا عفو وکړه مونږ عنکم تاسو ته یعنی معاف مو کړیا من بعد ذلک
اے بعد عبادت العجل بعد عبادتکم العجل رست د عبادت تاسو نه یعنی د سخی عبادت نه بعد مونږ تاسو ته عفو وکړه ذالک دا لعلکم دې دپاره چې تشکرون تاسو شکر وباسئ د الله وإذا یاد کې هغه وخت آتینا چې ورکړو موږ موسی الکتاب موسی علیه السلام ته کتاب والفرقان بلونکې یعنی جدا کوونکې په منځ د حق او باطل لعلکم دې دپاره چې تهتدون تاسو په هدایت شئ بالتورات په تورات سره بل نعمت اله العالمین ذکر کوي چې قبول مې کړه توبه ستاسو وإذا یاد کې وقال چې ویل موسی علیه السلام لقومه قوم خپلته یا قومي کوم یو قوم ته الذي عبدوا العجل هغه چې عبادت د سخي کړو یا قومي قوم زما انکم یقینا تاسو چې ظلمتم ظلم کړی دی انفسکم نفسونو خپلو سره باتخاذکم العجل په سبب د نیولو باتخاذکم معنا په سبب د نیولو ستاسو العجل سخي لره په خدای باندې دا تاسو خپل ځان باندې ظلم کړی دی فتوبو پس توبه وباسئ الی بارئکم معنا الی خالقکم خالق خپل ته پیدا کوونکي خپل ته توبه وباسئ یو تنبیه دی تنبیه فتوبو الی الذی خلقکم توبه وباسئ هغه ذات ته چې تاسو پیدا کړی وقد عبدتم معه غیره هغه ذات چې تاسو پیدا کړی هغې نه بغیر تاسو د سخي عبادت شروع کو پکار دی چې تاسو د هغه ذات عبادت کړی وي چې تاسو پیدا کړی نو فتوبو پس توبه وباسئ فرجعوا رجوع وکئ الی بارئکم الی خالقکم خالق خپل ته قومیانو ورته وویل قالو کیف نتوب مونږ څنګه توبه وباسو موسی علیه السلام ورته ویل فقتلوا انفسکم قتل کئ نفسونه خپله یعنی قتل دی کړي بری سړی هغه چې عبادت یې نه دی کړی مجرم سړی دی قتل کړي فقتلوا قتل کئ انفسکم نفسونه خپله ذالکم ای القتل دا قتل تاسو لره خیر غوره دی لکم تاسو لره عند بارئکم عند خالقکم پنیز د خالق ستاسو روایاتو کې راځي چې 70,000 او یا زره قتل شو بیا موسی علیه السلام او هارون علیه السلام دعا وکړه په ژړا شو عاجزي وکړه اله دا باقي پرېږده پس فتابه پس رجوع د رحمت وکړه بری تعالی علیکم پتاسو باندې انه یقینا د الله تبارک وتعالی هو التواب هم دې توبه قبلون کې ذات دی الرحیم رحم کون کې ذات دی تاسو معاف کړئ